چې چیرمن منتخب شو نن د هغوی تحصیل باقاعده د ویلیج کونسل نجګرام اجلاسو په اجلاس کې ټول چې د هغې ممبران ول هغه باقاعده په کثیر تعداد باندې موجود ول هم په دغه حقله به خبرې کوو چې یاره حضرت باچا چې دی په 2015 کې هم د دې ویلیج کونسل نجګرام چې دی چیرمن منتخب او ناظم او هغه باقاعده د خپل علاقې ډېر خدمت کړی هم د هغه خدمت په دولت هغه نن بیا په 2022 کې چې دی تاسو ته ناظم په شکل په کرسۍ ناست دی چونکې هغه د وزیر سیاسي او د خدمتګزار کورنۍ سره تعلق ساتي او د علاقې خدمت یې کړی نو په دغه وجه باندې چې دی په دویم ځل باندې ناظم منتخب شو قدمونو کتونکو دوی سره به خبرې کوو چې دوی سره اوس څه مشن دی کم ویژن یې راوړی دی چې کم براډ مایند باندې به دوی د علاقې خدمت کوي د فنډ به څه صورتحالي آیا که فنډ کمی راځي دوی به څه وسایل به رویکار راولي د دوی سره خبرې کوو السلام علیکم ګله ګله ټول مخکې خو ته مبارکباد درکوو او هیله ځنه ساتو چې یاره په کم نیت راغلي چې د علاقې به خدمت وکړي ګله دا راته ووایي چې تاسو یقینا په 2015 کې هم پاتې شوي او تاسو په دبنګ ناظم مشهور وایي چې چېرته به هم د بیلې لانجه وه د منشاتو په حواله باندې به وه د علاقې د ستونزو په حواله باندې وه تاسو د علاقې خدمت کړی دی هغه ځوانانو دی تاسو بلا تفریق د پارټۍ نه هټ کړ چې دی علاقې له خلکو له چې دی مرستې ورکړي دي ګل دا راته ووایي یقینا د خلکو ذهن ډېر بدل شوی دی سوشل میډیا دور دی هر یو کس چې دی د هغه سره خپله میډیا ده او هغه ډېر په براډ مایند باندې چې دی خپل ځان چې دی فرنټ ته راولي څه ګڼئ ګل دا چې یاره تاسو کوم سوچ لرئ او په دویم ځل باندې تاسو په بار اکثریت باندې ناظم منتخب شوئ نو څه پیغام به ورکوئ او څه امیدونه لرئ د خپل عوام نه او د تحصیل ممبرانو نه ډېره مننه ظاهرشاه خان موږ خو تیرو مقصد دا چې د ټول د خپل ویلیج کونسل نه علاوه د ټول تحصیل خدمت کړی دی او خپل کوشش هم کړی چې زموږ دا تحصیل دی ښکلی او صفاوي د منشیاتو نه صفاوي د دې کې د ګند غبار نه دې کې نور چې څومره هلې ځلې زموږ نه کېدی شوي هغه مونږ کړي دي را روان الحمدلله او زموږ بیا دلته منتخب شوي یم نو زه د دې ټولو عوامو ویلیج کونسل ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی په موږ باندې اعتماد کړی دی او کوشش دا دی چې لکه مخکې خو زموږ فنډس چې وو هغه به په 3 تقسیمېدو هلته به ضلعې ته تلو ضلعې والا کونسل چې هغوی به خپل ترقیاتي چې څه سوچ و هغه به یې لرو بیا به تحصیل ته فنډ راتلو تحصیل چې کوم کونسلر و هغوی به خپل څه سوچ و نو په هغې باندې به روان بیا د هغې نه وروسته درېیم نمبر به زموږ فنډ و نو هغه ډېر قلیل فنډ و په هغې کې چې موږ څه کړي دي نو موږ د نجګرام ناوګۍ یا زموږ د ایریا چې څومره ده په هغې کې موږ خپل حتی الممکن کوشش کړی چې موږ خپل فنډز هلته لګولي دي او هغه واضح دي اوس چې کوم روان دور دی هغه داسې دی چې دې کې 2013 ایکټ نه علاوه دې کې امنډمنټس شوي دي نو دې کې دا چې لکه ضلع ته هم ګرې شوي دی او تحصیل ته هم ګرې شوي دی اوس تحصیل چیرمین دی او ډیوایډ بای ویلیج کونسل اور نیبرهوډ دي نو دا ده چې لکه انشاءالله فنډز به ډېر فنډز وي او زمونږ کوشش به دا وي چې زمونږ د خپل علاقې له یو ښایست ورکو یو رنګ ورکو یو خپلوالی وکړو یو خدمت وکړو د خلکو بس دغه به ایمان انشاءالله او مخکې هم کړی د خپل ژوند د پورې چې کومې پورې ژوندي وو نو موږ به د خپل عوامو خدمت جاري او ساري ساتو ګله یقینا صوبایي حکومت چې دی هغه د منسټر هاوسینګ په شکل کې د پی کې چې د منسټر په صوبایي د ایم پی په شکل کې هغه خو ډېر زیات هاي بجټ ورکړی دی او علاقې ډېر زیات ترقیاتي کارونه کړي دي په ویلیج کونسل نجګرام کې سړي ستونزې دي کمی دي چې هغه تاسو وایي چې هغه د صوبایي حکومت په نظر کې راویستل غواړي او د خپل فنډ نه به تاسو پوره کوئ صوبایي چې زمونږ کوم منسټر دی یا زموږ د علاقې بیا دی ډاکټر امجد صاحب خو ډېر زیات کارونه کړي دي دا خو په تاریخ ګواه دی چې په پی کې 6 کې یا زمونږ په تحصیل برکوټ کې خصوصا هغه څومره کارونه کړي زما په خیال دا د دې نه مخکې نه دي شوي او زمونږ خو دا ده چې دهي علاقه ده نو هلته خو کارونه ډېر زیات دي زمونږ روډونو کې مسله ده زمونږ کوم چې خصوصا زما نظر په دې دی چې زمونږ د ویسټ واټر چې کوم دی یا دا کوم چې ویسټ منیجمنټ دی د دې باندې به زیات کار مونږ انشاءالله د منسټر صاحب نه اخلو او دغه ویسټ کوم زمونږ د کورونو د واټر چې راوځي او د دې یو منیجنګ به داسې کوو چې هغه دی یو طرف ته شي او د دې علاقه کې کوم بدبویي خورېږي یا کوم فلوشن د واټر لاندې ځمکه کې جوړېږي نو د دې د ختمولو به زیات زمونږ ترجیح انشاءالله چې دا دې وشي بیا زمونږ د ځنګلاتو چې کوم دغه دی هغې کې مونږ کمیټي جوړه کړې ده نو زمونږ ځنګل په دې پوره سواد کې یو ښایسته ځنګل دی
نو موږ به دې کې هم کوشش کوو چې دې کې داسې پوینټونه جوړ کړو چې هغه د سیر و تفریح دپاره د عوامو خلکو دپاره د نورو میلمنو دپاره د یو ښایسته دغه یو ویوځي او هلته راځي او هغوی خپل سر کوي. ډېره مننه. غزمه کتونکو تاسو د ودود باچا کوم چې چیرمین دی ولیج کونسل نجګران د خبرې مو واورېدې هغو په خپلو خبرو کې زیاته کړه دوی چې د تعلیم سیاحت او کوم چې اوبو یقینا چې د جګرام دپاره د اوبو ډېر زیاته لویه مسله ده او دا د عوام د بیمارۍ ټولو نه غټ سبب دی. دوی په هغې باندې ډېر فوکس لري او دوی چې دغه علاقې سایډ ته به موږ سیاحت له چې دی ډېر زیات فروغ ورکوو ترقۍ باندې چې دی د دوی ډېر نظر دی. د بل پروګرام پورې د نجات غواړو د لوی الله په امان.